الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ معاشره ولې تر دا ځای راورسېده چې تاسو اوس وګورئ په کورو کې زنانې ناستې دي، عمرونه یې تر نکاح پورې رسېدلي دي. ګر سره عمرونه تر نکاح اوړي لیکن زموږ رشتې نشته. د هغه وجه یو دا ده چې موږ د دین څخه لرې یو، دا یو. او دویمه وجه دا ده چې موږ د اسلام په رڼا کې رشته نه کوو، موږ د اسلام مطابق رشته نه کوو. په دا وجه باندې نن که سپین سرې ده هغه د خپل اولاد د خپل لونو د وجې پریشانه ده، نن که سپین ږیري دي هغه هم د خپل لونو د خپل اولاد که نارینه دي که زنانه دي د هغو د وجې پریشانه دي. که زموږ په ژوند کې دین راغلی نو بس هغه ورځ به انشاءالله زموږ ستاسو د طلاق چې کومې مسلې دي که په کال کې 100 طلاق واقع کیږي په یو محله کې په یو علاقه کې، نو که چیرې اسلام راشي زموږ په ژوند کې موږ ژوند د اسلام مطابق تېروو، د 100 څخه به دا مسأله پر 10 ودرېږي. نور موږ دین ته ځان نږدې کړو د 10 څخه به پر 5 ودرېږي چې ځان پوره دین ته نږدې کې. داسې به هم راشي چې په پوره کال کې به یوه زنانه هم نشي طلاق. لیکن د هغه غټه وجه چې شته هغه غټه وجه به د نبي علیه الصلاة والسلام په الفاظو کې زه تاسو ته بیان کړم. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا اوس کومه میاشت روانه ده رجب المرجب ده، د دې پر 22 تاریخ باندې نبی علیه الصلاة والسلام معراج ته تللی دی. په معراج کې نبی علیه السلام فرمایي وای الله تبارک وتعالى و ما ته جنتونه هم را ښکاره کړل، جهنم هم را ښکاره کړي. په هغه جهنم کې چې ما ولیدل اکثریت د زنانو. زما خوندو داسه تاسو ته په دې وایم چې تاسو د دې پریشانی د دې مسائلو څخه ځان وساتئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا د هغه وجه بیان کړي ول چې یو غټه وجه دا ده چې دا زنانې چې دي دا د خپل خاوند ناشکري کوي. خاوند به د دې سره ښه کوي، خپل وس به کوي، خپل همت به کوي، لیکن که چیرې په میاشته کې یو ورځ په یو شي کې کمي راغله خامخا راځي. دغه خاوند خو داسې نه کوي چې زه کمي راولم یا زه خبره تر دا ځایه راولم چې زموږ په میان کې جګړه راشي. لیکن حالات هغسې شي بعضې وخت د خاوند جیب دا اختیار نه کوي چې زه دې راشئ دومرې راوړم، لیکن هلته زنانه چې ده هغه د یوې میاشتې ښه مسلسل شه چې په هغه کې دا خاوند یو شی هم کمی نه ده راوستلی، لیکن دغه یوه کمی چې راغله دا زنانه چې ده هغه ګر د 29 ورځې ښه چې دي هغه ویر کې د دغه یوې ورځې دا یوه کمی چې ده دا راواخي د لکړې پر سر یې کښېږدي، بیا یې نو خاوند ته داسې شاوخوا ګرځوي چې ته داسې کوې، ته د دا نه ته داسې کوې. حالانکې خاوند به 29 ورځې بالکل داسې خدمت کړی لکه څنګه چې خدای ورته ویلي، لیکن دا زنانه به هغه 29 ورځې ویرې کې یوه ورځ به راواخي دارنګه به مخامخ ورته کښېږدي، هر وخت به بیا دا پیغور وکړي. نو دا پیغور نه دی زما خوري، دا ناشکري ده. دا الله چې پر تا باندې نه دېر ورځې مسلسل خپل رحمت وروي دا هغه په برکت په خاوند تعالی ستا د ضرورت خوراک هر شی راوړي، که کپړې وي که لباس وي که سالن وي که ګوله وي که پیاله وه هغه یې ټوټل پوره کول. لیکن یوه ورځ کمي راغله په هغه کې الله پاک ستا امتحان اخیستی چې ودرېږه ستا واقعي تربیت سوی دی د پلار کره که نه دی سوی، ستا مور پلار ستا ښه تربیت کړی دی که یا او که ستا مور پلار ښه تربیت کړی دی لیکن ته هغه ویروې که یا پر هغه باندې عمل کوې. نو که چیرې هوښیاره وي خوشقسمته او نیکبخته زنانه وي پلارداره زنانه وي نو هغه چې ده هغه وایي نه کېدای شي مجبوري وي د باندې به یو مسایل وي یا کېدای شي زما خاوند سره پیسې نه وي یا یو بله داسې وجه وي چې زما خاوند ما ته وایي دا کار دارنګه مه کوه دارنګه یې وکړه. زه به نه په پوهېږم زما خاوند ته خدای پاک پوهنه زیاته ورکړې ده، دی ګرځي د ورځې د 500 د 100 انسانانو سره مجلس کوي کښېني. زه په کور کې ناسته یم د 500 انسانانو سره، نو د 100 انسانانو سره چې کوم سړی کښېني هغه 100 خبرې زده کوي، ای د 500 انسانانو والا 5 خبرې کوي. لہذا کېدای شي په دې کې یو بل حکمت او پوهنه وي په دا وجه باندې بس دی وایي دا ستا پر طبیعت خبره نه ده، زما پر طبیعت ده. که چیرې پر هغه صبر وکړي نو الله پاک ډېر زیات خوشحاله شي. ولې تر ګردو زیات الله پاک د خاوند او د کور والا په خوشحالي باندې خوشحاله کیږي. دومره زیات الله خوشاله کیږي چې الله تبارک وتعالى د دې لپاره باقاعده رحمتونه نازلوي چې ښځه او خاوند په اتفاق سره ژوند کوي، په خوشحالي سره ژوند کوي. په میان کې که یو سړی جنجال جګړه راشي جګړه خامخا راځي هغه هېڅ بده خبره نه ده، لیکن دا جګړه وزړه ته اچول، دا جګړه بیا د دې ختمېدو وروسته پر بله موقع ورته یادول، دا جګړه چې دا انسان تر طلاق پورې رسي.
نو لہذا د شل زنانې پېچان چې دی چې هغه صبر کوونکی د خاوند د خوا څخه لږ ولا دراله ډېر دراله صبر پر وکړه دا د خاوند په لاس کې نه ده الله پاک چې ستا کوم قسمت لیکلی دی هغه به خامخا تا ته رارسېږي په دې کې خاوند هېڅ نشي کولی نو مطلب ستا خیال دا دی چې الله پاک تا ته ډېره درکوي خاوند لږ درکوي یعنی الله پاک ته ډېره نشي درکوي ساده مطلب دا خو ناشکري سوله د الله د حکم نه منل شو چې څومره ستا په قسمت دی هغه به خامخا په هر صورت کې تا ته رارسېږي په دې باندې کوشش مو وسي او کور کې صبر اختیار کړئ او کور کې پر خپل حال شکر اختیار کړئ نن تاسو وګورئ نن زموږ د مسلمانانو زنانې هغه کوشش دا کوي چې هغه د کفارو طریقې اختیاروي ولې په دې اختیاروي چې دوی ته د خپل اسلام قدر نشته په پاکستان کې د تبلیغي یو جماعت رالی د بار ملک څخه مخکې انګریزان مسلمانان کفار ولو بیا مسلمانان نو ځانان هم مسلمانان سولې ځانانو جماعت هم د تبلیغ د سره پاکستان ته چرالی په پاکستان کې یو مشهور یونیورسيټي ته ورغلی کالج ته یونیورسيټي ته هلته چې ورغلی نو ځانان به د زنانو یونیورسيټي ته ورځي نارینه به د نارینهو یونیورسيټي ته چې ورغلم هغه مسلمانانو زنا د کفارو چې کومې زنانې مسلمانانې شوي وي هغوی چې د مسلمانانو نجونو د زنانو حالت ولیدی د دوی کپړې ولیدې د دوی کمیسانې ولیدو د دوی لباس یې ولید د دوی پړونه ولیدل چې ویې کتل ویې زړل ډېر زیات یې وزړل هغه موږ کوم د پاکستان چې کوم زنانې وي هغه په سکول په یونیورسيټي کې هغه ورته وویله چې تاسو دلته رالاست نو تاسو خو خوشحاله سئ چې تاسو هم مسلمانان یاست موږ هم یو تاسو ولې وزړل هغه د انګریزانو چې کوم مسلمانان زنانې ولې هغه ډېر وزړل ارمان یې وکړي د هغه بعد ورته وویله ولې زموږ خوندو تاسو ډېر غلط روان یاست موږ د استۍ د حال څخه یعنی د بې پردې ژوند څخه چې ځان را ایستئ موږ د هغه لپاره ډېر زیاته خواري وکړه اسلام مې راوړی پر دین باندې مې عمل شروع کړي پیسې مې خرچ کړې په تبلیغ کې روان شو تر دا ځای پورې خدای موږ راوستو موږ د خدای اوس هر وخت شکر ادا کوو چې خدای د بې پردګۍ او د بې حیایي او د بې چیني د بې صبرۍ د ژوند دې خلاص کړل لیکن ایز موږ مسلمانانو خوندو ستاسو خو ګر سره پیدایش د مسلمانانو په کورو کې دی د مسلمان خور په هیڅ کې راغتي سوي یاست د مسلمان پلار لوڼې یاست تاسو ولې په اخوا روان یاست چې د کوم حالت څخه موږ ځان راویستئ دا هم ول درته وایم تورې تیارې له روان یاست تاسو جهنم له روان یاست ول دا هم درته وایم که چیرې په دې حالت کې تاسو ژوند کوئ ستاسو نتیجه به دا وي تاسو به خودکشاني کوئ تاسو به ځانونه ختموئ ولې د هغه د بې پردګۍ ژوند چې دی دا انسان بېچینه کوي پریشانه کوي دا هغه دلیل چې دی زما مسلمانانو خوندو ګوره خوا بده نه کېدای چې ما به خبره تیزه کړي تاسو زما خوندې یاست زما مندې یاست دا یو خبره په یاد لرئ په دین کې والله که یو پاولی هم پریشاني شته او په بېدیني کې والله که یو پاولی هم سکون شته زه به تاسو ته مثال درکړم لرې نه ځو تاسو به تر ننه نه یې لیدلي چې یو سړی دی شراب هم څښي نشه دې هم کوي او هر لمونځ دې په جماعت سره هم کوي نشي کېدی بالکل نشي کېدی پر خدای باندې زموږ پوخ یقین دی ولی هغه ځکه چې الله تبارک وتعالى په 21 سپاره کې فرمایي چې اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الله پاک فرمایي وایل من چې دی هغه انسان د چپو لارو د بدو کارو څخه د دې ګردو څخه ساتي نو دا نشي کېدلی چې یو سړی د 15 وخت لمونځ په جماعت سره کوي او هغه د شراب یا د چرس یا د افیم یا د نور شانو نشه کوي دا کېدلی نشي ولی په دې باندې چې کوم سړی نشه کوي کوم سړی چې چرس یا شراب یا افیم یا بل هغه د دې لپاره کوي چې وای ماته یو څه سکون ملاو شي ماته یو اطمینان ملاو شي ماته یو څه آرام ملاو شي هغه په دې وجه ته آرام نه ملاو چې د دین نه کوي کچېری د دین شروع کی بس بیا چرس شراب نشه د اگر د شان پریشت په خپل پریشت ولی الته زړه چې دی هغه اطمینان غواړي زړه وایي ما په شي سر نه خلاص شي ما ته سکون راکه ما ته اطمینان راکه زه بېچین یم ما ته راحت نه دی ملاو ما ته راحت ملاو شي نو د هغه لپاره کدی د خدای وغواړي چې خدای زما هر ضرورت تر پوره کړي خدای زما بېچینی په خوشحالي بدل کړه خدای زما زړه چې دی هغه د دین بغیر نه خنک کیږي نه ټنډه کیږي زما زړه ته آرام نه رسیږي یا الله دا آرام هم تر نصیب کړه هغه څخه موزن اذان وکي چې حي علی الصلاه راسه ول مانځته حي علی الفلاح راسه و کامیابی ته نو د سر په خلاص دا اذان چې خاص پر دا موقع ما دعا وکړه دا د الله د خوا څخه دی الله پاک دواړه سره برابر کړل د بیا راس ماجت له ماجت کې منځ وکي و سماجت څخه د زړه نه راوځي ولې زړه سکون وشي او ماجت کې د خدای رحمتونه ووري هغه رحمتونه پر انسان رالو زړه ته سکون ملاو شو دا سړی ته سکون ملاو شو بیا د سوچ د دماغ دا سړی نشه او شراب خواته نه بیایي نو په دې موږ یقین سره چې په دین کې سکون دی او په بې دیني کې پریشانی ده لہذا
که چیرې تاسو د خپل اولاد سکون غواړئ چې ښه اولاد جوړ شي، ښه تربیت یې وشي، پر لاره روان شي، که نارینه یې که زنانه یې، نو تاسو د هغو ژوند د دین په لاره برابر کړئ، د دین وخواتې راولئ. او مور پلار ته وایمه، مشر خور مشر ورور ته وایمه چې دا ستا ذمهداري ده، ته به په خپل عمل باندې ستا ناسه ولاړه ستا لمونځ ستا خبرې هغه به دا رنګه وي چې دا کوچنی د تا څخه هغه شان زده کوي. کوچنی به بل شي ته نه ګوري، کوچنی که اول ګوري هغه صرف او صرف ودې ته ګوري چې دا مور پلار څرنګه ولاړه کوي، څرنګه ناسته کوي، خاص هغه شی کوچنی زده کوي. لہذا اول خپل کردار، خپل سیرت، خپل کپړې، خپل خوراک، دا ښځه او خاون یا ورور خور یا خوندي یا مندي یا چې په اپس کې کومې خبرې کوي، کشران هغه خبره زده کوي، بله خبره نه زده کوي. د دې لپاره په اردو کې یو متل بولے، مثال بولے، محاورہ بولے، مقولہ بولے. په اردو کې وای بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، ناوله د خبره ده. وای کوچنیان چې دي ماشومان هغه په غوږو نه بلکې په سترګو باندې اوري. څه مطلب په سترګو باندې اوري؟ مطلب دی چې په سترګو کم کار وویني چې مور پلار کومه خبره کوي، څرنګه د لمونځ کوي، څرنګه د ناسته ولاړه کوي، څرنګه رویه د یو د بل سره کوي، څرنګه د مشر ورور د مشر خور سره رویه ده، دا کوچنی ماشوم هغه شان زده کوي. ولې د ګرد شان د سترګو څخه زده کوي. په غوږو کې کله خبره واه هم ورېدله لس منټه بعد یې ویره شي، لیکن په سترګو چې کم کار ولري هغه که اخلاق، که تربیت، که لمونځ، که تقوا ولا که تلاوت ولو کوچنی 100% هغه زده کوي. نو په دې خو زموږ تاسو یقین دی. حضرت عمر رضی الله عنه ته یو سړی راځي ورته وایي امیر المؤمنین نن زما زوی چې ولرګی راواخسي زه پر سر وهلم مړ کولم یې. هغه ورته ویل ولې؟ ول بس ما زوی دغه رنګه کول. حضرت عمر رضی الله عنه ول ته تاسو راول زه هغه سم پوښتنه وکم. نو د دې څه چیز معلومه شوه ما خوندو مشران اول تاسو وایم که تاسو ته چا شکایت راوړي تاسو به د یو شکایت په بدله کې فیصله نه کوئ، هغه بل طرف به هم اوري. واقعي دا خبره دغه ته دا سړی مخطاباس دا انجلی مخطاباسی دا ورور دا خور دا ما خطاباسی دا هغه بعد بیا فیصله کوي. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي تاسو تاسو راوبوله زوی ته راوبوله ورالي کښینسي د سارا ولو په خبرو په طریقو په سلام په ناس په مجلس نه پوهېدي. حضرت عمر رضی الله عنه په خلاص پښتنه جنوه کوي سانم چی شي نوم چې وروشوي هغه داسې نوم ولو چې د هغه نامه مطلب دا دی په پښتو کې موږ تاسو وایي جنګیرا، یعنی ډېر جنگونه کوونکی. حضرت عمر رضی الله عنه وایي دا اوس نوم دی. حضرت پلار ته ویل ولدا تاسو نوم پرې شي، بیا ورته ویل ول شاه دا تاسو چم وکي دا پلار دی وشي. هغه ورته ویل ول زه نور پښې نه پوهېږم، زه چې کله په خبره پوه شولم زما پلار و ماته یو ډنډا یو لرګی یو چوکا یو سټیکې په لاس راکړي ویله واخه دا پسونه دي دا اوښان دي دا در سره بوځه چیرې جنګ کوئ یا خوراک نه کوئ پر دا سر سره په لرګي وهه. ول زما دغه یو طریقه زده وله زما د مور د پلار په مین کې شر شول نو چې شر شول ما لرګی راواخسي ما بله طریقه نه زده ما مور پلار دغه راشولی وو نو ما لرګی پورته کړي ما پلار ته ورسره کوئ زما پلار رالي تاتې شکایت وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه څنګه ښه فیصله وکړه هغه ورته ویله ول زوی دې نه دی ملامت ګرده ته ای بابا جانه ته خو ګرځه د دان لایق نه چې تاسو ته بابا وای. دا خو ته خالی د انسان په شکل کې دي حیوان زوی راغټ کړی خالی په ګولاو په پیالاو په کپړو په پړونیو په دې باندې زما خوندو نه زنانه کیږي نه نارینه کیږي. ولی په قران کې الله پاک په ډیرو ځایو کې ویلي دي وای دا کفار دي تر حیوانان هم په اخوا دي. ولی خالی په خوراکو په چاکو په دې خو انسان نه انسان کیږي، انسان کې انسان کیږي هغه په دین او په تربیت باندې انسان کیږي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ول ای بابا جان ته ملامت یې د تنن وشلې وای ته مړ کړی وای هم تا د زوی څخه ګیله نه درلوده په څه وجه باندې چې تا وده ته تربیت نه دی ورکړی. زما مشرانو مندو زما خوندو وخپل اولاد ته وخپل کشر ورور خور ته هر هغه انسان چې پر هغه باندې سا خبره چلیږي هغه ته په تربیت باندې راغټه او تر ګردو بهترینه تربیت دا رنګ کیږي چې تخپل هغه رنګ وکي بیا ماشومان ته ګوري هغه رنګ کوي. د دې بس تاسو یو بل مثال درکم. په یو شادي حال کې واده دی، په شادي حال کې واده دی یو سړی تو پنچا ور سره د اوس په شادي حال کې ټکان کوي او پښتنو کې دا معاشره د رواج دی اوس کم سوې دی په پنچا چې د ټکان وکړه شنه زوی مور سره هغه تو پنچا دراواخه مخ پر ټیبل کې شیشه ولا ټکان وکړل لیکن په تو پنچا کې یو ګولې پاته ده چې د تو پنچا کې شیشه ولا تا سره په مجلس یا په خبرو یا په یو خوا ګوري هغه زوی تو پنچا راواخه لکشنه دی پښنه پوي چې بابا خدای رنګ وکړي چې دغه تو پنچا کې دغه بټن چې کوم ولا دا دباو کړه نو ټکان بکیدل هغه زوی چې تو پنچا راواخه زوی نه پوي چې تو پنچا د بلار په خواني ولید چې هغه کم بټن یو وهله نو هغه ګولې چې پاساو ولا تارخنو په خبر کې ګولې پاساو دا چې مکمل ضربه وته چې ایو ګولې ولا هغه ګولې بلار په پلار کې ونشاله نو یا په نس کې یا په سړک کې یا په سر کې یا په سینه کې لیکن پلار یې وښتي
دا تربیت و دې زوی ته چا ورکي؟ دا تربیت و دې زوی ته دغه پلار ورکي چې دا نن زخمی دی. دا پلار به د زوی څخه یو پاولی ګیله نه کوي. ولې دا پلار د زوی تر مخ دغه رنګه وکړو، زوی ویل چې تا څنګه وکړو زه هغه رنګه کوم، د ما څخه ستا ګیله نشته. اوس که چېرې دغه پلار د دې زوی تر مخ دا نه وای کړي، دغه سړی به پلار له نه وای راغلی. نو زما خویندو زما مندو، که چېرې د اولاد د خوا څه ستړی راشي د هغه ګیله به د یو چا نه کوي، هغه د مور د پلار د خور د ورور دغه تربیت هم کړی دی. ولې بې تربیته پرېښي ولو؟ نو چې بې تربیته یې ته پرېږدې دا خو دا رنګه سلو چې یوه ښایسته مځکه ده، پر هغه باندې ښه موسم دی لکه د نن، پر هغه باندې واوره او باران ووري، نو هغه مځکه بالکل هر شی راشین کوی شي. لیکن ته هغه پرېږدې په هغه باندې بیا ازغي راشنه کېږي، په هغه باندې دوز راشنه کېږي، په هغه باندې داسې واښه داسې شان راشنه کېږي چې هغه انسان ته فایده نه رسوي، تاوان رسوي. نو دا هم که خپل اولاد بغیر تربیت پرېښوي په یاد لره دا بیا د باندې ماحول څخه د نن سبا د موبایل دنیا ده د دې څخه هغه غلط شان زده کوي که بیا سبا تا ته هر تاوان ورسېدی د دې ذمہوار یو څوک نه دی، دا ته په خپله ولې تا خپله هغه ماحول ته ور پرېښوي. لهذا پر خپل ځان باندې رحم وکړئ، پر خپل اولاد رحم وکړئ. زموږ تاسو کوشش دی خپل اولاد د لباس لخوا د خوراک لخوا د هر څه لخوا څخه یې پوره کړو، لیکن موږ د اولاد د بچاو دپاره ګوره نن زموږ په معاشره کې یخ دی، په یخ کې زموږ زنانې څرنګه لباس په غاړه کوي. ولې یخ دی؟ د یخ سره بچاوېدو لپاره دوی سم لباس په غاړه کوي، پنډ لباس، پنډې کپړې ځان ته یي، نه داسې نرۍ کپړې چې جالۍ، نه داسې کپړې چې په هغه کې د دې بدن ښکاره کېږي. ولې یخې وایي؟ د دې یخه څخه ځان بچاوي. لیکن چې دا یخ ووتی بیا هغه زنانه ده د جهنم څخه ځان نه بچاوي، هغه سپکي او نرۍ کپړې په غاړه کوي. د هغه زنانې به د قیامت په ورځ د خدای څنګه تموي چې یا الله نن مې معاف کا، الله به ورته وایي شه د یخ څخه د بچاوېدو لپاره دي پوره کپړې په غاړه کولې، لیکن د جهنم سره بچاوېدو لپاره تا پوره کپړې نه په غاړه کولې. نو دا هم زما مندو زما خویندو تاسو د خپل اولاد د ناجوړۍ سره د یخ سره د خوراک د هدف په اعتبار سره تاسو د دې لپاره کوشش کوئ، تیاری کوئ. په شپه کې راپورته سئ که چیرې د یو تبې ناجوړۍ دوا ورکوئ. ولې د تبې او د ناجوړۍ بچاوئ، لیکن د خپل اولاد د جهنم ولې نه بچاوئ؟ دا خپل ځان ولې نه بچاوئ؟ دا موږ خپل ځان سره ظلم کوو. زما خویندو 5 ورځې ژوند دی، ډېر مختصر ژوند دی، نه د معلومه چې بیا موږ تاسو دا رنګه په بیان کې سره میلاو شو نه سو میلاو، بلې ورځې ته موږ تاسو ژوندي پاته شو نه سو پاته. اوله طریقه دا ده موږ تاسو په دې ځای ناس په خپل زړه کې تاسو وایاست چې یا الله په اخلاص باندې زما توبه ده، وایاست یو هم نسی پاته، یا الله په اخلاص باندې زما توبه ده، یا الله زما پر ګناو باندې یا الله په اخلاص زما توبه ده. چې کوم خوندو کوم مندو دا په اخلاص سره ویلي د حدیث مطابق نبی علیہ السلام فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، چې کوم سړی د خپل ګناو سره په اخلاص توبه وباسي هغه دانګه دی کمن لا ذنب له، لکه هغه چې تر اوسه یو ګناه نه کړي. الحمدلله ما خو په اخلاص وویل او زما پر خدای 100% یقین دی چې زما اوس یو ګناه هم نه ده پاته شوی، تیرې د ما څخه چې کومې ګناوې شوي دي د هغو څخه یو هم نه ده پاته شوی. په تاسو کې چې چا په اخلاص سره وویل یا د دې باره وایي د هغه به پر الله باندې سل په سله کې دا یقین وي چې زما ګردې ګناوې الله را میټاو کړي. نن الله ډېر زیات مهربانه دی، نن د الله سره سودا وکړي زما خویندو، نن د خدای سره قول وکړي یا الله د 2025 کې به زما لمونځ نه قضا کېږي، یا الله ما که د دې بعد هر جوړه کپړې جوړولې، یا الله زه د اسلام خلاف نه جوړوم. څه معلومه ده زما به بې پرده کپړې په غاړه وي چې په هغه کې به لستونې کوچني، په هغه کې به کمیس کوچنی، غاړه به مې غټه وي، پیسې به مې راپورته وي، تنګ لباس به مې جوړ کړی او په هغه حالت کې چې زه مړه سمه د قیامت پر ورځ به خدای ته زه کوم جواب ورکوم؟ الله به وایي په کوم حال کې ته ولاړې د دې دنیا څخه؟ نو زما هغه لباس زما هغه کپړې هغه به ګرده پر ما ګواهي ورکوي. ولې چې موږ تاسو نن یو شی په ویډیو کې جوړ کړو هغه ګرده شان پکې ښکاره کېږي، نو دا ګرده ژوند چې دی دا د الله و مخ ته داسې دی لکه ویډیو. الله پاک هر شی ستا و مخ ته راوستی. لهذا د خپل ځان سره احسان وکړئ، د خپل قبر سره احسان وکړئ. زما خویندو نن موږ تاسو بلب بند کړو په تیاره کې 2 منټه نه شو کښېنستی، نو په قبر کې به دا دومره عمر څنګه تېروو؟ لهذا د قبر د رڼا دپاره د قبر د بلپانو د تیارې ختمولو دپاره نن عمل صالح وکړي، نن ښه وکړي، نن خیر و خیرات وکړي. زما خویندو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا وویله چې په جهنم کې ما اکثریت د زنانو ولیدي د هغه د بچاو دپاره چې د جهنم څخه د زنانو اکثریت بچاو شي، نبی علیه السلام ویل یو تاسو د خاوند ناشکري مه کوئ او یو تاسو صدقه کوئ، خیرات کوئ، عادت یې جوړ کړئ. خیرات دا مطلب نه چې خامخا به ته 200 روپۍ خیرات دی، 100 روپۍ به خیرات دی، 50 به خیرات دی، نه صرف او صرف د ورځې 15 روپۍ 10 روپۍ خیرات کا، لیکن صدقه کوه. ولی په حدیث کې راځي الصدقه ترد البلاء، صدقه چې د هغه د بلاو د تکلیفو د مصیبتو د ناجوړیانو مخ نسی، هغه بلا پسې اخی. نو دا ستا صدقه چې ده ستا خو وس ډېر و، کوشش دې ډېر و چې زه صدقه ډېره وکړم، لیکن خدای زما اوس هغومره وس چلی شي 10 روپۍ زه نن خیراتوی سم ما سره نورې نشته،
الله نه درکړي په دې کې هیڅ د شرم خبر نشته دا کې هیڅ کمزوري نشته 10 روپۍ خپل زوی ته بچی ته خاوند ته ورور ته هغه ته ورکړه او ته دا واخه د ماجد د چندې په پیټي کې واچو دا بس ما د خاصه د خدای د کور لپاره صدقه شي الله تبارک وتعالى دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي کوم چیرې یو خبره تیزه کړي نو زما خوند زما د تاسو سره هیڅ غرض نشته صرف او صرف دا یو غرض دی چې زما یو مسلمان خور د الله تبارک وتعالى پر لار باندې راشي تقوا اختیار کړي زما یو خور که خدا نه خواسته جهنم پر لار ده نو زه په دنیا کې د مرغۍ بچی په اور کې لیدلی نسم نو زما خور ولې جهنم لاره سولاړ شي صرف او صرف دا غرض الله تبارک وتعالى دې پر دې خبر اول و ماته بیا و تاسو ته بیا و ټول زنانو ته الله دې د عمل توفیق ورکړي زموږ تاسو چې کومې مسلې دي که بیماریانې دي که ناجوړیانې دي که د رشتو دي که د رزق حلال مسائل دي الله تبارک وتعالى دې په خپل فضل و کرم سره هغه ټول حل کړي او اخري کې چونکې موږ تاسو احادیث د قران آیتونه ویلي دي او د موږ تاسو مجلس چې دی پر دې باندې الله رحمتونه راوړېدلي دي په اخري کې کوچنی او مختصره دعا کوو ګرد لاس ورته کړي په خپل زړه کې یا سوکه د الله څخه خپل حاجت وغواړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سلم مسافرنا ومسافر المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم انجح حاجاتنا وحاجات المؤمنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح بنات المسلمين اللهم احفظهن من التبرج ومن جميع الآفات والبريات يا ارحم الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.